الرحیم. بلال مولوی صاحب وم ترنو الحمدلله کنه چې دا و پیش کړی اول نمبر چې فقهاو په اصول سره به تکفیر کوم هغه ترانه نمبر 1 دویم نمبر 2 جمهوریت العلماء اسلام والا ته کافر لیکو تر اوسه پورې جمهوریت العلماء اسلام والا کې د چا عبارت پیش نکو هغه ترانه بیا ماته سوې وای جمعیت ولا استعمال غری دا کې دفاع وکړه خو ځته د جمهوریت العلماء والا عبارت ته پیش کې دفاع وکړه ته هغه سره راځي نه او کله وای مولا کول سره کې بل تاریخ کې جمهوریت العلماء کې نو راغی الحمدلله دفاع کوم لګیا با بیا ما ته وی مفتی منیر شاکر ستاسو والا وزکه چې ستاسو سند ور سره نو ستاسو دا کوم جوړ ستاسو ټول په ګرام سره زموږ په مدارس سره جوړ الحمدلله نو ټول چې جمعیتین شو هغه دا په کوم طرف البته د دنیا په جن چې منیر شاکر سوکو دریم نمبر دی بخاری اصح الکتب ستا مشران لیکلي دي نو ما ورته ویل چې ستا احمد سعید ملتانی نو د په جواب کې وایي چې احمد سعید ملتانی د جماعت مولوی سعید وګوره مولوی سعید احمد سعید ملتانی بارے استا مشران سوئی وہی مولانا احمد سعید کو جماعتی اصولوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے جمعیت شرطیوں سے نکالا گیا ہے اس گورا مولوی صاحب وہی عقیدہ یودا اے گورا مولانا احمد سعید خان اور ان کی چند جذباتی ہم نوادینی حلقوں کو یہ دھوکہ دے رہی ہے کہ بعض مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر انہیں اشاعت توحید و سنت پاکستان سے نکالا گیا حالانکہ حقائق کا منہ چھڑانے کے مترادف ہے مولانا احمد سعید خان کو کسی فقہی مسئلے کی اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ اشاعت توحید پاکستان کی دستور سے انحراف کی جرم میں جماعت سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گورا اگر صرف دستور د وجنه دی وجنه ابل اوس تازه شیخ طیب سے کلیک موجود نه کوي چې وو اندر دا اگر دومره صفات کړل زه په خپل بیانونه وروبا اگر کوي سره تاسو متفق کوي مولوی صاحب دا غیر انکار مکوا دریم نمبر به دین پس راځي وای دا وکړو صاحب وغیرہ جماعت نه وبس نو په جنت کې داخل نه څنګه وبس اگر ځان له په بل جماعت کې مستقل شپږم نمبر دی د دلالت النص نه انکار کو پر دې تو هغه چې عائشہ بی رضی الله تعالی په دلالت النص سره استدلال کړی دا وخت بسم الله وکړه او کچلو کې دلالت النص نه انکار کو پر چې بقول استا او مومنین په دلالت النص سره انکار کړی استا مشران وی اختلاف وکړي بعض صحابه دلالت النص نه بقول استا منکر شو کافر نشو مخکې به وی جمعیت اے پس کې کې چې په مسرت کې جوړیږي دا به هندي کې اسلام وي پتہ لگی رین خو ہندوستان ته نسبت کولو د وجره پاکستان کې کوم جوړیږي جمهوریت العلماء اسلام دی به مخکې د قطرات تر حواله ورکړي هغه غیر مکلف ته الزام ورکړي ستاسو پر ای باندې هغه عبارت خو پرون ورکړي بل اول سر نو ورکړي دلیل الزامي جوړ کړي مخکې خبرې مکوم ورسم به دریم نمبر داغې نه پس داغې نه په عبارت کې د غریب حالت دار چې باندې کې دروغ وي بیا وایي جسدي مثالي خو زمونږ تاسو مشرانو کې تعرض دی ما ویل مشرانو کې تعرض نشته ما دا نه دی چې نه منې خو ما ته د ګرځېدو قایل حاضر ناظر ته قایل نام نمبر به هغه سما چې تاسو یې قایل او هغه خو یاره عادي ده اول خو په شفاء صدور کې د قیدونه نشته ځان نه ملګرو دویم نمبر ما ویل چې خرقیات کې چا اختلاف دی د اختلاف خو په عادي کې د موسی کشمیری سره ولا مې پېښه د مفتی شفیع سره مې پېښه تر هغه مدینه نه راغلی وسو استاد بن ګران کو خرقیات چې الله قدرت بشي د اختلاف د کوم ځای په راغی بیا مخکې وای ما ته مشرانو د حدیثو دروغ روایت بالمعنی خو جایز نه روایت بالمعنی نه کوي کرا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله حدیث نقل کوي باقاعده عربي الفاظ نه روایت بالمعنی نه سوي او نسبت کی رسول الله بے 11 نمبر کې وي صحابه صحابه قائل نو دای دومره درغول یعنی که خر کله سی به صحابه د الله د قدرت نه منکر تم بار ویلا بیا وي سنت نه بعد دعا نو الت تزاد نشره زمون کم اکابر چې دعا بعد سنت قائل او تصریح کې چې موږ التزام قائل نه یو او کم عبارات چې تبش کې الت تصریح موجود د التزام چې څوک کې دعا بعد سنت موږ بلکې دعا بعد فرض چې څوک التزام کې موږ مناسب دي ان کې هغه کې دغه تم پیدا به مخ کې دی او د جنازې نه بعد د مختبري سے پیش کو علم کیا عبارت نیم نقل کو عبارت پورن نمازی جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں جبکہ کسر الصفوف کے بعد ہو سبونه مات شي خلق لاړه دین بس کور دعا کې مقبره کې قدر پخوا کې پدې کې اوس خرابین سره ته ولې غلط به دي کې به مونږ صاحب زره دین پس بیا زما د دین پس بیا زما د پنځپیرانو عقاید ما پیش کول مولوی صاحب 25 نمبر عقیده پنځپیرانو اے خس کم جہان پاک 157 کے وہی تعویذ شرک ہے تعویذ آج کل جس طرح مروج ہے یہ بالکل شرک ہے اور کفر بنتا ہے اولان ایسی تعویذ لکھنے والے پر لعنت بھی ہوتی ہے مخی ہوئی چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا حدیث کا حوالہ ہو جو کچھ سچ لکھے قرآنی حدیثی دا شرک ہے کفر ہے اور مولوی صاحب مخی بدق کا سبب باندھے ہوئی اور قرآن میں تو اللہ فرماتے سور
यानी ए खंजीर तू तावीज ले आ, लेकिन अल्लाह से तेरी उम्मीद छूटी है तो तो कुरान की रे खंजीरा भाई वो कुरान की वाला अल्लाह है वो करा और मां के वही गुर स्टा परिस बांधी स्टा ना मशरान मुर्तदीन से उतर और फताउल्लाह मोला गरीब को की दोरा गोर और बेबस की शेख तोइब से तखबले बांधे रसाई मिली सफर नंबर 28 की दे वही तावीज सफा नंबर 28 और जिन तावीजात में कुरान मजीद के आया तो हदीस शरीफ के दुआ तो वो न शिर्क है न हराम अब बल तरफ तो मुर्तद दे इस्लाम न खारिज हुए और अगर नूर शेख तोइब हम पख्तल दरस की तो पंचबीर के अबल कल पदे मान बास करे हुए क्लिप्स करे के वजह करता हो कहना बाकायदा पता होला मुझे सब ये कसर उस तो गले पे माला शेख तोइब से मक्कीजो दलील बरचम बिसावरी से ये तरफ तो वही ताल्लुक दरून इनकार वो ताल्लुक दरून इनकार कुरान इनकार बे समय अंबिया व अमवात सफा नंबर 70 के वही कुरान पाक की आयत का इनकार लाजिमात है बे वही ये ताल्लुक साबित इस ताल्लुक क्योंकि मुसलमान इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इस ताल्लुक की इनकार से कुरान पाक की आयत का इनकार लाजिमात है और एक आयत एक कलमा कुरानी का इनकार के ऊपर जिस तरह सारे कुरान के इनकार के ऊपर है उस पर बिना तो कुरान से इनकार की बागोरा मुझे से बस्ता मुला हुई अकायद उलमा इस्लाम से 138 वाज़ेह रही कि रूह बदन से जुदा होने के बाद बदन में वापस नहीं थे और नहीं बदन की रूह का कोई ताल्लुक है सब इसमें ताल्लुक है निश्तर दादी अब्बल खान बादशाह मुली से बुरहान जली के और सफा नंबर 121 और रूह का जिसमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है इस इसमें सब इसमें ताल्लुक है निश्तर और कल मुला दे और कबर में रूह का बदन के साथ शरीर से ताल्लुक नहीं सब इसमें इस किस्म ताल्लुक निश्तर मेरा एक जिल नंबर 1 वहीं से बस पख्तल में शरान मान की फतह लगाया मखीजम से किबर नंबर 27 ये वही ताल्लुक दो जरूरत दीन में भी मुनकिर की कातिर दे ताल्लुकियात जरूरत दीन में ये मसला साबित है जिस पर तमाम आलियत का इतबार एला का वो जरूरत दीन में रहे ना और बल तरफ तमारा से बामशरबी से वही दल की मोली से वही जिस तरफ मक्की में दुआ वाले पेश हुए सब किस्म ताल्लुक नहीं करे जरूरत दीन में पचबिरान मुनकिर शु बखबल तब्दील मुताबिक इस्लाम खारिज से 28 नंबर दलील के जमा बजबिरान पखबल बांधी ये तरफ तो वही अज़ाब कब्र मुनकिर काफिर वाक़ईद उलमा अज़ाबुल कब्र हक मुन सब 132 दे वही और अज़ाब कब्र नहीं सुख मुनकिर मुश्तरदी मुनकिर कति काफिर दे सब नंबर 4 बांधी दामुनी सब दल मशर दे वही अकायद उलमा इस्लाम सफा नंबर 225 की लिखी दे वही तो वाजी हुआ कि अजाब इस कब्र में नहीं होता और नहीं इस जिस्म को होता है ये तरफ तो खबर का अजाब नहीं इनकार को कर दे बल तरह तो पदे किस्म कब्र के दे जिस्म के सब इसमें अजाब नहीं करे दा तख्तल मसलक मुताबिक कातिर से दा अजाबुल कब्र याकुन सब 132 के अंदर तली की पदे कब्र की दी जिस्म के सब इसमें अजाब नहीं करे दा मुनीब सब दलील नंबर 29 मुनीब शेर लखन कवे खैर किस्सा दलील नंबर 29 नीलवी से वही वहीदा हयात नबी भी शियागान मसलब दे जिल 1 सफा नंबर 5 रवाफिज बरेलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में जिंदा होने के बावजूद साहब इकराम के बाद इख्तिलाफत खुंदस लड़ाई खामोश रही देवई नबी अलैहि सलाम कब्र की जंजील दादा रवाफिज शियागान गुलात तो मसलब दे और बल तरफ पे मुनीसिब दा अशरफुल जवाब दे दे हुजूर सल्लम के कब्र शरीफ के बहुत कुछ शरफ हासिल है लेकिन ज्यादा इसके अंदर मौजूद है बल्कि हुजूर खुद यानी जिस्म मातलब उसके अंदर तशरीफ रखिए क्योंकि आप कब्र में जिंदा है करीब करीब तमाम अहले पर मुतबे साहबा का भी यही इत्तिकाद गोरन साहबों का अकीदा बल से वही और इत्तिफाक उम्मत साबित है कि हम बेल कब्र में जिंदा होते पूरा उम्मत का तस्बीरान रवाफिज काफिर होता है दा खुदरात हकीमुल इस्लाम सफा नंबर 131 बरज़ख में भी कराम की आयत का मसला मशहूर उमूर जमहूर उलमा का इजमाई मसला है वफात के बाद अपनी पाक कब्रों में हयाती जिस्मानी के साथ जिंदा है और दियो पदे कब्र की जुआन दे जनालदा रवाफिज लदियो पनिस्बा में दो उलमा देवन इजमाई मसला है रवाफिज मसला है लदियो पनिस उलमा देवन रवाफिज सुनाओ रवाफिज खुद काफिर सोच जरा उलमा देवन काफिर के बिलाल पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि काफिर बिलाल पर फिरन काफिर जी दासिरत मुस्तफाम तक इजमा नकल की मक्की जुमनी से वो दलील नंबर 31 था इमाम बुखारी गोरे दा हलाम के उस गोरे में से इमाम बुखारी हमारा से बसे बाबू लिखो थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कतन वर्क ले शो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन के शो जिस्म दफन शो कला और पंपिरान से उनके पंपिरान हुआ कि दारा मजमूए रसाइल दुनिया सपनन में के वो दा जिस्म दसर नबी देना मस्जिद इंतराज तफसील अगर हवाले पे इसको जिनकी सिर्फ दलिया हवाला आखिर दे वही रूह माल जसद ही को नबी कहना गलत है सफा नंबर 99 मालूम हुआ कि दरअकीरत नबूवत रूह की सिफत है रूह माल जसद ही की रही ऐसा जिस्म दसर नबी ने उस गोरे इमाम बुखारी ने मौला जिस्म तो नबी हुए ला
نو غیر نبی ته نبی امام بخاری کې په د سره کافر شو مخکې بل مرام بیا دی کړو مخکې زموږ رسالت او نبوت در اصل روح کې صفت نجس د مو انصاری مارو کې دنیا کې چې کوم جسم نبی علیہ السلام مدینه منوره روزه کې کوم جسم مبارک د بندو تکبیرانو په نسبت باندې نبی دې اعلان کړ صحابه کرام ملاقات د دې سره شو تکبیران د صحابه د ثابت نه منکر صحابه د ثابت نه منکر کافر ته بلال په اصول سره ټول تکبیران کافران مخکې زمونږ سره دلیل نمبر 32 ته زما دلته تکبیران وای او نبی ته جسم مثالی ورکول کېږي چې مناظره شروع شوې ده د دولت خاورا دا چې کلمات مې راو شو نو ما صدر صاحب ته دوی ته وې چې تاسو ولې دا شی شیر کړی دی یعنی خلاف ورزي کړی ده په ولې کړی لیکن بیا موږ ورته چې دوی چې زمونږه ملمانه دي او تاسو ته ندیم صاحب خبره د خپل کسانو ته وکړه په خبره ځان لک پوي کنه او بلای موږ ملمانه هم دي او کيونین فولو کی موږ ورته معاف کړی صحیح دی بسم الله الرحمن الرحیم یوم بیل دون څخه بسم الله الرحمن الرحیم مفتی سی ویوی د فقها اصول را نقل زم صدر سی په فقها اصول نه دا فتوا غلط غوړي وا دوی د جمعیت علماء دی پاک کوم خو ته عبارت پیش کړه دومره کتابونه ما پیش کړ لکه مفتی پریګم په جمعیت کې نو هغه جمعیت علماء اسلام له په ځای ورکو کفر دی ته به کینو الله بندا دغه کړه وې دې پاک څنګه کو سلام مشران سلام ما ته هغه د پاروقه کې سبق ویل لري مفتی مونیرو دا سبق یې چا نه ذکر د استاد سره په شاګرد دینو بیا ما خدمت ته سوې وې احمد سیم الثاني د جماعت نه سي خو جماعت د اصول باندې نه جماعت اصول خلاف ورزي کولا زمونږ د جماعت منشور وګوري قران او حديث زمونږ د جماعت منشور دی هغه خلاف کوی مونږ وستره بیا وې وکاوي د جماعت نه انکار وې جماعت وکاوي به څنګه وباسما زبې څنګه وباسما هغه ما په جماعت کې داخل نو انکار کې دی وګو کنه چې هغه ذات هم د بخاری باره کې داولي ته هغه جماعت نه ته انکار وکړه فدومره غد درو دوی مفتی سی وې غیر مقلدین ته کته د مناظره ودره پدې باندې ما ته پدې عبارت باس وکړه دا ټیم هغه کېدا دا دوغه د غیر مقلدین اس کی رائے کې تقلید رہے ہم دیکھتے کہ کس طرح سے غیر مقلدین ہوئے کہ بخاری صحیح کتاب ہے وداوت من ګور دا څنګه صحیح کتاب ہے باقی ہے خان دمو جڑاو کا آج غیر مقلدین اس رائے کی تقلید کر رہی ہے ہم دیکھتے کہ کس طرح سے یہ کمو کہ بخاری صحیح کتاب ہے ودا من ګور دا څنګه صحیح ہے بے بچرا کړي وي سو په کوم ستر کوي چې بخاری صحیح ہے غیر مقلدین سره بلې کې غیر مقلدین وي چې بخاری صحیح کتاب ہے نه په قران کې نه حدیث کې دي او دې کتابونه شکري دا بل څه ما کړه خلاص اوسه پرېدا ما نه سره کوه پر غلو ما ته وای ما ته وکړه ما ته بیا وای وای وخت دا ما ته وای وای دا صحابه کرام په قران دروغ تل زم صحابه کرامو کې نرس اختلاف ته سمع ادوخه کنه او د سره اختلاف په دغه کې و کنه او چې په باری باندې دروغ وای چې سمع دغه په پیش کې دی وای دعا باندې جنازه چې دا کنه دا راکا وای کسر سبب کے بعد جائز ہے سرفراز خان سوئی شیخ سرفراز خان کا اس صاف طور پر معلوم ہوا شکایت کی علت اجتماعی اہتمام ہے اس لیے اگر سبھی توڑ کر یا بیل کر اجتماعی صورت میں دعا کی جائے تب بھی مکروہ اور ممنوع ہے پیغمبر نے منع کی اور یہ وہی دعا رکھا ہے فتح حقانیہ رکھا مفتی سے بہتا ہوئے وہی دعا بعد سنت منگ بھی انتظام دے خبر اصل خلق نہ کہی زما په دوا به سنت کې بساتر اختلاف پدې کې نشته دشته ته نشته مشه دوی سو کوی پیغمبر نه غوښتي په پیغمبر دروغ دا هغه دغه علماء سره کې پیغمبر په سنت پکور کې کول نه څنګه غوښتي دا نو دا به پیغمبر دروغ بل دا دروغ وي وي موږ به التزام تا کیمرا ته وګورئ ځکه دا تاسو وګڼئ دي وي موږ به التزام ته سوایو وي موږ هغه د بدعت وایو دا مشه دوی اگر دعا بعد سنت بهاد اجتماعی بالالتزام مانگے جائے تو اس میں بھی شرم کوئی قباط نہیں پڑے شرم بالالتزام میں غوړم بدی نشته ما صدر دغه مې دغه دم دروخه زما صدر په دې کې اختلاف هغه خپل ځای چې په خپل ځای هغه خپل ځای اختلاف ته چې وته نو څه چې اوري دا سماج دا دغه سنت دعا بعد نشته او نشته هغه چې څوک پیغمبر نه کوي او په دروغ دي زه هغه له سماعت دروغ د استور دغه د استور لري ولما بیا وای تعویذ شرک ته او دا کتاب څه دی احمد سید خان متعلق ما په شمه حساب دا کتاب دی واسه ته دا والے لیکن چې هغه په دې وسته ده نو وسته ده کومه کې خبره کوي دی وای سما ودا تعلق انکار مفتی صاحب ماته ته استامه شوی پنځ پیران تعلق منی موږ تعلق انکار نه کو نه الله سوالې ته بدی خوښ شمه نه حالت موږ تعلق منو مفتی دیو کته په تعلق باندې پتو لګي نرش بدی باندې موږ لګوا دی وای
خطبات की मुलमत हो दादा शल पिंजी से हवाले तो खोला ये जो रवायत में आता है कि फिर रूह को जिस्म में वापस किया जाता है ये वापस बरज़ख में होते हैं इस गली में नहीं होते कब्र हकीकत में बरज़ख है जो दुनिया खैर के दरमियान है ये कब्र जिसमें मुर्दा को दफन किया जाता है इस आलम बरज़ख से एक किस्म का ताल्लुक है इसकी हकीकत नहीं वो सोच हुई इस आलम बरज़ख से इस किस्म का ताल्लुक है इसकी हकीकत नहीं हुई आगे कब्र से हकीकत निश्चित है दर ताल्लुक न टोकरा तो कुफर पता बोला हुआ मंग ताल्लुक मनु मुफ्ती से इल्म कलाम की दादा कब्र हुए दे हुए दा पदे गला किने दे इल्म कलाम वाले पदे गला किने दे और दा मशर दी मुफ्ती से ता खबर कोमा मस की ता खबर होकरा दिन से बारह के काय इतराज को मुफ्ती से वो दी और खबर इंशाल्लाह जिस्तानी होता नकीहकुम ता معيار उलेत मुतयन नकल स्तान ذات تپوسكم तन नबुवत रूह लरा असलन मने लक्षणों का नबुवत रूह लरा असलन मने कब पे एतबार द आज़ा मने कब पता है असलन मनम जो दा तावीज़ की दा कहती पख्तल मना कहते पे एतबार आज़ा मने रखा है तंबिया खत्म hayat अंबिया का मशर किताब ज़करा का दे वो 103 नंबर साहब हाँ मुफ्ती से वो उस मध्य दगा पनी लिसी लाके में तरह ताजे करे दादा रूह माली पावाला पर तो इसको दादा रूह माली अगर आखिर रूह माली पर किसते अब तक इसको मा अलबत्ता मुफ्ती से दाई बता जो पता कर दे जब बता पेशकुम अलबत्ता अशिया को जानना उनका इल्म व इदराक हुजन व गम सुरूह खुशी रूह के जाती सिफत है जो किसी अली के मोहताज नहीं तस रूह की हर सिफत जो इसकी जाती और जिस्म से जुदा होने के बाद भी बाकी रहते हैं और वो सिफत जो रूह के आज़ा के वजह से साबित होते हैं वो मौत के साथ बातिल हो जाते हैं देखते रूह जो सिफत थी ये वो असलन साबित थी अगर हमारे सर न खत्म नहीं मैं मुफ्ती से वो तक असलन मने खुदा देख पला बाने चूस पतोला बता रहा और का तबानी मने बेइतिबार द आज़ा मने देवे के कम सिफत मर्ग लदा दे रूह लरा बेइतिबार द आज़ा साबित थी आगे सर सकेगी मर्ग सर खत्मी की मतलब खत्मी न बहुत मुनकिर तो है कि मर्ग ने बस में आ गए और दो करते तो बनी जैसे करना शुरू सीधा नबूवत दा बेइतिबार दा आज़ा साबित है देता हुए नीलवी से वजह नबूवत दरो से पते मुफ्ती से तो बनी पोएगी ना पदी के तान तपोस को दादा से तो नबी असलम दमर नबात हकीकी नबी बने कि हुक्मी बने नबी बने कसू को जदान असलम दमर नबात हुक्मी नबी काफिर होता है कनवे दिल से नमाज सर दा और कलाम दे 508 हिजरी की दे छिदे मुतवद्दा वो आलिम दे वही पदी की इख्तिलाफ थे करामिया वही और दारेंगे दशायर बस पता बेदर आजम पागे की बेदलील जिक्र के खपल वही मंग गवायो ची नबूवत द रूह सिफत से कदम मर सलख में खेमाता दवई وكل مؤمن بعد موته مؤمن حقيقة كما في حال نومه وغفلته وركاته وسكناته وكذا الرسل والأنبياء عليه السلام بعد وفاتهم رسل وأنبياء حقيقة لا حكما إلا لأن المتصف بصفة النبوة والإيمان هو الروح وهو باقي لا تغير بالموت دا بدي باندې متصف تاسو بل تاسو کوم چې تا سو کوئی نه سره دمر بعد حکم نه کاتر ته کنه ټول شوافی په کې د ساده مشر په کافر کومه دا دا ساده ټول مشران دي شوافی ټول خپل مشر په کافر کړی دا کتاوه کافر بیا دا وای تا نیوسی عبارت چا نقل کړو نیلوی سے بھی نبوت اصل کی کرامی ہوئی نبوت سیدھا ایسا سی پتے هغه وای د مر سره نبوت ځل کیږي هغه ته یو دلیل د قران نه وي یو دلیل عقلی ته وي تا دا به ته نه دلیل ګوره اقا دلیل ته پیش کړي روح المانی ما ته ګوره روح المانی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 291 وبقاء النبوة ورسالة بعد الموت في حقه وحق غيره من الانبياء والمرسلين عليهم السلام عليهم السلام حقيقة مما ذهب اليه غير واحد فان المتصف بهما وكذا بالايمان هو الروح وهي باقية لا تتغير بموت البدن نعم ذهب الاشعري متصف دغه بعد المكان ذكر نعم ذهب الاشعري كما قال نسبي الى انه بعد الموت باقيان حكما نسبي وجه اشعري شداد مرغ نه بعد حکم دی اقا عبارت د نیلوی سی بو ابداو هغه د خدمت نبوت په پر علمانه ولا ګولا بابا هو کلام دلته تنقیم مې باندې پاتې شو چې معیار د ولیت متعین کا مفتی سے بل خبر مې تدا وکړه چې نبوت دې دا نبوت اے مفتی سے بو دغه څنګه تیار یارا دا نبوت دې مفتی سے دا په نبوت دغه دا جسم لرا اصالتن ثابت ته روح لرا کته چې روح لرا اصالتن ثابت ته دا مسلک ته منو دا چې کم دیو په هاو دې روح المانی والا دې کته په اعتبار د اعضاء ثابت ته نو مسل دوی هغه د مر سره ختميږي نو مفتی دې دا تاسو یې منه بہت ختمي ممکن دی او دا کمی استدلال چې نیمه سی کړو هغه کو سرلان دی د روح المانی او الشته کنه روح المانی کې تخم او کما د روح المانی نه پیش کړه مفتی سے پناقل باندې تصحیح نه کړو اصول ما غیر نه وسه خبره ما دا پیش کړه علم الکلام نه ته پیش کړه او کته چې د اشاعره مفتی سے بو دغه د اشاعره کو مسله ته پیش کو کته چې اشاعره کافر دي نو زه بیا ته ان شاء الله پدې کې خیمه چې هغه د اشاعره مسلک کې عقاید اسلام او دا چې د اهل سنت جماعت کې داخل دي ان شاء الله ته خیم ما خیمه مسله کا مثلا مال رکھا سما تو دعا جنازہ ولی تو کما شرط پدی کہ دیم وہی دا کبات ہوتی نماز جنازہ کے بعد متصلات ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا شرع میں کوئی ثبوت نہیں دارنگ اختلاف امت اور صراط مستقیم بدی کی عمدہ کا خبر تھا وہی دا جو نماز جنازہ مگر نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے کی تعلیم نہیں دی مفتی سے وہ کثر صفوف و جواب میں ملاو شو اور دیر تمات ہوئے
تا مشهد ہوئے کہ سو کوئی پیغمبر اسلام نہ دے وقت پیغمبر اقترا دا آپ کے مسائل والا داغی مستند تر اختلاف خلاف امت اور صراط مستقیم دے پیغمبر نہ وقتی دا زمان سره چې ده مسائل په قسمی ده وي ان حضرت صلی الله علیه وسلم تابعین سے ثابت نہیں دا محمود صاحب نکلی دي و دا پیغمبر نہ ثابت نہیں اگر تم آپ کی مسائل کی دل نکلی و دا جو جنازہ خود ہوا اس کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں مخدام حضرات کا دغه ہوئے دا ما سره دلیل خیرات ته دا د مفتی بیت الله مفتی بیت الله دا د جمهوریت اعظم هند دے وہی نماز جنازے سے پہلے اس کے بعد دفن سے پہلے اجتماع و امام سے دعا کرنے کا حدیث ہوتا ہے حسین و سالم و ائمہ مجتہدین سے کوئی ثبوت نہیں لہذا مکروہ و بدعت ہے فتاوی محمودیہ کی وہی نماز جنازے کا ثبوت نہیں مفتی سے مشهد وہی جس کو پیغمبر نے پیغمبر سلام ابتدا دا وہی سماع کا تنقید نہ پایا نبوت صدری پر سم د کفر تاسو پیش کړی دا کفر ته یو حواله وخایا دا غری د سنت نو ست دعا خبره کوله ما پاګې باندې وضاحت کو یو دیم نمبر د دعا بدل جنازه نو پاګې خو کفر نه لازمي کی دعا بدل جنازه کنه تا خو تکفیر لیکله کفر دی لیکله ده دریم نمبر دغه عبارت دیم التمین کو د کوم د وخت والا خبره او پیش کو اگر بریلیان والا کار دی کو يهود والا کار دی کو دریم نمبر دل کې د حقانی والا عبارت در ملتفری صبر مولا خنو التم تفصیل ور سرشتره اسی طرح منفصل وقت یا سنت کے بعد بھی د سنت نو اس طرح منفصل وقت کی تو متصل وقت نه کوي او کټول تفصیل او ګره غوي تبي کې افراد تفرید غلو ده سو اگر چې مطلقاً مرتبط ته سو اگر چې مطلقاً دیتا سنت هغه دوه په غلطه باندې منفصل وقت تفصیل په کیسه پر عبارت کوي ګوره دریم نمبر پاکانی دین دروغ ویلو مشکی دی وای ما ته وای فاروقی کی سبق ویلو ما ټول پنځبیر کی سبق ویلو اثرات پر فاروقی نو شو د پنځبیر په شو به ځکه پنځبیر او فاروقی طرف تلا نه لو دریم نمبر احمد سعید مدوی زمون دستور قرآن او حدیث دستور چې د جماعت نظم نسق ته ویل کی چې کوم کې انتظامی امور ستا نظم نسق انتظامی امور قرآن حدیث کې راځي اجلاس به چلته کې راځي نه بچرته او شیخ توحید دی تازه صفت کړه چې کلیپ درته وسو یو تمخ کی هغه زم بیانونه ورم خلکو ته دعوت ورکړي به سره ناشته په کلاو اجتماع کې څلورم نمبر دی وی دا کتاب احمد سعید لیکل دا احمد سعید نه لیکل منصب شاتو محمد فزاد مرکز شاتو سنن العلموسا پاکستان دا احمد سعید ملتانی نه ما چې تعویض بار کې حواله پېښه درو نو آیا بیا هغه حواله پېښه ما چورتل غیر مقلد ته الزام دی نو مخکې وایي چې نه قرآن کې دي نه حدیث کې چې بخاري اصول کتب دی خو غیر مقلد ته الزام ورکوي کنه ته ولې قرآن حدیث کې شته چې بخاري اصول کتب دی ته وګورئ قرآن حدیث کې کوي او تاسو دروغ کتاب لیکل قرآن مقدس بخاری میں کنجره مرته ویلې ته باندې کې چې ویډیو ورته بیا که یو پر پړاو سما ادي کې اختلاف وخایي ولکه د اختلاف په سما ادي کې روان نه مفتی شفیع سے مولانا ورشد کشمیری سے بواله پیښلو دیم کې سما خرق عادت کشي موتل ای بعضی صاحب چې منکر غني دا ډېر قدرت نه منکر شي په پته نه لګي شل تیرې نه ورته ویل پیږي بګنه بیا مخ کیږي رای سنت حواله پیښلا علام کې رای سنت هغه سوی پزور ول تضاد ته کې سره هغه علت سبه چې اشتباه پیدا کیږي جنازه متصل مکه متصل رستا اوس کې جنازه که سکونه مات شو مې پوښت شو اګر په سورې ته کور دوا نشي کولای ته کې کور کې خو هغه د جنازې نه رسته دي او متصل نه دي منفصل دي په قبر کې هغه منفصل دي متصل نه دي ستا په تعزیت کولو شیخ طیب صاحب په دغه شیخ صاحب جنازې تر دغه تر راغله تعزیت تلا سې جت کړي دعای کړي دي البته شمنصور تر راغله ولا سې جت کړي دعای کړي دي موجود ده هغه به مې پرس د مړي نرسته شو مناسب د جنازې نرسته شو د کفر پته په لګاوه به مخکې مونږ سه وی وای احمد سعید ناغه نه جواب وکړي کتاب احمد سعید نه لري کړي به تعلق نه دی وکړلای اگر تعلق د سروت دی راغلی په منکو نه هم نمبر دی نبوت اصل پاره کې یو لوی بحث وکړو ورا مونږ سه زموږ ته به کې بحث نه چې اصل صفت بچاره نه چانه ده ستا مشران سوئی ویروح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے اگر جسد پر نبی ویل سره غلط دی مخکې وای در حقیقت نبوت روح کی صفت روح مع الجسد ہی کی نہیں اگر روح د سره د جسم صفت دینا زماتا ته چیلنج دی کله اشریو کتابونو چا کتابونو چې پېښ کې پاره کې جسم نه د نبوت نه دی وخایو او دا اشریو عبارت من پېښ کو اشریه پاکیزي کې وای و یرا و دیوس په نبوت خو مت ناراضي نو رسول الله خپل خبر کې حیات ته ژوند دی اخو دا خبره کوي اخو دا نبی ول چې جسم نه ته وخایو جسم نه پیه کړي بسم الله یو دریم نمبر دمه کیږي د روح المانی حواله زما چرنګ د ملي سره روح المانی حواله کوم پېښ کړي په دې کې جسم نه نبوت نه وخه بسم الله وکړه چې کوم هغه پېښ کړي دا د دین مخ کیږي د دین مخ کیږي احمد سعید بارک او دغه بارک ما وضاحت وکړ بهرحال زرا زما مخ کې مونږ ما دلیل پېښ کړل په ځګریانو په کوپر باندې بلال له اصول مطابق زم مناسب دلیل نمبر 32
دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جسم مثالی ورکول کیږي نه هغه جل 554 دیسو اس باری میں صحیح مسئلہ کی کہ عالم برزخ میں ان کے ارواح کو ان کے عنصری بدنوں کی ہم شکل اور مماثل مشرک کافر کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے وہ دین بیان ہوتا دی جسم په بدل کې نور جسم ورکول کیږي واستوى بولسب تا د غیر جسم نبی جسم دی روا غستو غنی د نبی جسم و غرزو نبی دی جو کو ختم نبوت منکر نشي تمام جسم مثالی اعتراض ہونا کسی کما روح جسم مثالی صحابه کرام ویلا تاکي کی سره اعتراض خبر نه مخکره جواب ما کړو مخکې مونږ سے د 33 نمبر ستا عقیده سماع النبی شرک دے تحقیق اللہ سبا نمبر 421 دستاسو منا مناسب دستاسو تحقیق اللہ سبا نمبر 421 سے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود خطاب سلام سنتے وہ کفر ہے خواہ وہ السلام علیکم کہ السلام علی النبی کے سوچ ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر خواہ تا اوری دا شرک دے دا فتاوی رشیدیہ دا دیوبندی علم دے مگر انبیاء کی سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے بے علماء دیوبند اہلیہ کی رچا اختلاف بشتے پنجبریان بل ټول علماء دیوبند ټول امت صاحب کافر سے نعوذ باللہ اور دا کتاب لا جواب ہم لکھ رہے ہیں تو نبی ہم لکھ رہے ہیں السلام مشیخ سے کمجر حضرے والا دے وستوی تقول امت ستا پر علماء دیوبند کافران شو اور بقول استار علماء دیوبند تکفیر کے ان کی کافران دی لہذا پنجبریان بلال پر اصول سر کافران دی 34 نمبر دلیل پیش کریں دو حیاتین کافران دی نبی سمائے انبیاء و صفحہ نمبر 338 ہماری زمانے میں جو بدعت اور مشرک قسم کا عقیدہ رکھنے والے جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے حیاتی کہتے بے عیدہ مشرکان دی اور تلال سا تسکین صدور بن دارالعلوم دیوبند اگر چکن مفتی سے من سید مہدی اشر قاری طیب دارالعلوم دیوبند محتوی مولانا یوسف لدین مولانا یوسف بن نور دا سمر اکابر دا علماء دیوبند اتفاقی نظام استاد ہیں اس کے اگر طول پدیبانی تقریزات کوئی دا علماء دیوبند حتی شابی برحمان اعظمی دا طول حیاتین دی پنجبیران کل کرو ایدہ کافر دی زمان شرعون کو کل کریو دیوبندی دا کافر ہوئی بسم اللہ کو دیوان تیرا ہولا بیر دین مختلف پنجبیران 35 نمبر عقیدہ خیمہ دے پنجبیران ہوئی وہ جسم انسان نہ دے دا اس لیانا سے دے انسانان نہیں پنجبیران پر اسوا دے دانی دا ایک جلے صفحہ نمبر 274 کے دے وہی صاحب تسکین سے یہ بات بھی مخفی نہ ہوگی کہ انسان اس گوشت پوش ہڈ پٹو خون وغیرہ کا نام نہیں اور نہ اس دانچہ کا نام جو ہمیں نظر آتا ہے امن کے سب نظر راضی دا انسانان نبی علم کے قرآن مجید دے بارکی سے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان اساس اس پر خطا غرور کیا چولے تبارے عرب ستا جزت مند الذی خلقک فسواک فعدلک اس دا تعدیل دا اندامون دا جسم کی پجبران و جسم نبی خلق الانسان من نطفة پیدا خصوب اللہ فرمائی کہ مطفیر انسان جو کہ انسان جسم دے اللہ اور تو قرآن مجید کے ولقد خلقنا الانسان من حمیم مسعود انا خلقنا الانسان من نطفة ممسک اللہ کرے تو فینا دا جسم جوڑی کہ روح کو نہ جوڑی ہے تکبیران ہوئی دانا دے مکی زمانی سے دلیل نمبر 36 تا تعزیت کلاس اچتاول دا بیبت خزرات سے کلپ من سر موجود دے التکوئی چوائی رہو اور شیخ طیب سے داگئی بابا جی سے شاہ منصور بابا جی سے داری کور والا تو تعزیت دا پارالاس اچت کے لیے خزرات سے پریز بانی شیخ طیب سے بیبتی رہا بیوتیات دلتناس کی دلیل نمبر 37 قرآن وائی شہید جسم حیات تے نبی سمائے انبیاء و اموات صفحہ نمبر 170 یعنی شہداء کی زندگی قرآن پاک سے عبارت النس کی ذریعے سے ثابت ہے بے بدغ شہید جسم جندے دے عبارت النس نے ثابت ہے اقامت البران صفحہ 128 دے وہی 128 کی تمام علماء سنت کا مسئلہ یہ کہ شہداء کے ہے جسم خاکی کے ساتھ نہیں ہوتا التوحید عبارت النس میں ثابت دے بلکہ دسرور کے ثابت نہ رہے نگور عبارت النس میں پنجپریان ممکن سنو خپل اصول مطابق کا پیران شو 38 نمبر پنجپریان میں عمر فاروق میں وفات منکر ہو با اقامت البرہان دے جب حضرت صفحہ نمبر 131 کے 181 جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے وفات کا انکار کر دیا علم کے وفات میں انکار بکفر دے تو پنجپریان بنسبان عمر فاروق رضی اللہ عنہ کافر ہوئے 39 نمبر عقیدہ جو عمر فاروق تو کافر ہوئے روافض مسلمانوں کے بھی شیعہ دے 39 نمبر انبیاء کی اقسام میں تو حیات برزخی نہیں ہوتی ندائی حق جل 492 کی نیلی سے بوئی با حیات برزخی چودیو کئی نیلی سے بولنن پدیز کستن والا سپا نمبر 492 کی نیلی سے بوئی وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اقسام طیبین نہ حیات برزخی ہوتی ہے اور نہ ان میں ادراک و شعور ہوتا ہے دا ادراک بے وہ حضرات انبیاء کرام کے اجساد طیبہ میں نہ حیات برزخی ہوتے اور نہ اس میں ادراک و شعور ہوتا ہے حیات برزخیم پہ کی نشکل طلب ہوتی ہے یہ نمبر دوم نمبر خیر تصبری ماتے توجہ کے دوم نمبر اس دل تجبیران دی بارے کی سوئی وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصوص قرآن و حدیث میں ثابت دی اس دل تو گورا وہ قرآن پاک اس تعلق کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کی انکار قرآن پاک کی آیت کا انکار لازم آتا ہے اور ایک بلکہ ایک قرآن کا انکار کفر ہے جس طرح سارے قرآن کا انکار کفر ہے پنجپریان چری پخپل فتو سر کافران سے آیت برزخین دلتی انکار ہو تو دلتی زمو سے پنجپریان عقیدہ نمبر 41 کا